حضرت داؤد علیہ السلام به چې قرآن تلاوت کولو واضح نصیحت په کولو دومره ډیر به وجړل چې د ده په مجلس کې بعد د سره خلکو داسې جړا کوله چې په هغه اجتماع کې په اغواز و نصیحت کې با ډیرو خلکو د حضرت داؤد علیه السلام په مجلس کې داسې یره راغه ور باندې چې په دې کې بیا روح له بدن نه ووتل. الله اکبر. هغه څنګه نصیحتونه نو ما عزتمندو قدرمندو انسان کې الله رب کریم زړه ایښودی دی او دا زړه اله زړه دی اله انسان وي چې څه وخت دی نیکۍ کوي چې څه وخت دی نیکي نه کوي بیا دی ګناهو باندې دلیر شي او خپل آخرت دا انسان برباد کړي. جی ها واورئ د دې اجتماعاتو داسې راغونډېدل دا د الله رب کریم مونږ ته طریقه خیر ده. قرآن مجید کې الله رب کریم فرمای قال یا آدم انبئهم باسمائهم. فرشته الله را غونډې کړې آدم علیه السلام یې ودرولو. ای آدم علیه السلام دې فرشتو ته د دې شیزونو نومونه وښایه. الله فرمای فلما انبأهم باسمائهم حضرت آدم علیه السلام له ازل نه تر ابده پورې چې څه به په دنیا باندې کېدل څه په اسمانونو کې پراته وو څومره خزانې څومره د هغه شیزونه د دې ټولو شیزونو نومونه آدم علیه السلام فرشتو ته په دې مجلس کې وښایه. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. الله ورته وفرمیل ای فرشتو تاسو ته پته نشته تاسو ته ما وینا چې زه ښه علم لرمه په پټ شیزونو د آسمانونو او د ځمکو واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون او زه ښه علم لرم په هغه څه باندې چې تاسو یې ښایې او هغه څه باندې چې تاسو یې پټوئ. الله رب کریم دا هغه خبر دی چې آدم علیه السلام الله پیدا کړلو بیا یې ده ته علم الاسماء ورکړلو او بیا الله فرشتې ورته راغونډې کړې. الله ورته وفرمیل چې دا ټولو شیزونو نومونه فرشتو ته وښایه. نو آدم علیه السلام ټولو شیزونو نومونه وښیل. تفسیر نعیمی کې راځي په دې وخت کې حضرت آدم علیه السلام دپاره یو منبر سجاو شو. حضرت آدم علیه السلام فرشتو تر مخه په دې منبر باندې ودرېدلو او د ټولو شیزونو نومونه وښیل. مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله فرمایي چې دې نه معلومه شوه چې دا مجلس وعظ یعنی دا هغه با برکت اجتماع وه چې په دې کې آدم علیه السلام خطیب و خطاب یې کولو او فرشتې ورپاره سامعین و هغوی دا خطاب اورېدو. الله اکبر. قربان شم څومره شان دی چې حضرت آدم علیه السلام ته فرشتو الله وفرمیل چې خپلې ډیوټۍ پرېږدئ ټولې ډیوټۍ پرېښوې او یې فرمیل آدم په قدمونو کې حاضر شي. نو ټولې فرشتې آدم علیه السلام ته وړاندې کړې او آدم علیه السلام دوی ته د ټولو شیزونو نومونه وښیل.